دستر بندی مبارک دا خوشحالی مبارک دستر بندی مبارک دا خوشحالی مبارک پسر دی خوڑی دلم جانا سپینا پگڑی دی دارو خانا سپینا پگڑی دی دارو خانا او دستر بندی مبارک دا خوشحالی دستا دستر بندی دا سمرا عظیم خوشحالی دا دستر بندی دا سمرا عظیم خوشحالی دا چې په یو کور کې حافظ القرآن جوړ شي نو یقینا چې هغه کور ډېر خوش قسمته وي بیا د هغې پلار مور هغې دپاره هم د خوشحالۍ خبره ده په دې وخت کې راسره دغه ملګری موجود دی د دې کور دوه حافظان دي چې د حفظ تاج په سر کړی شو مبارکباد درکوو او په دې باندې څه نظر لرئ ډېره مهرباني بس زه ډېر خوشحال یم ډېر ښه کار دی تر دنیا او د آخرت د خیر ذریعه مو دپاره وګرځي ډېره مهرباني موږ د زور سره تعلق لرو موږ 2 کاله چې حافظ کرام جوړ شو دا خوشحالی مبارک پسر دی خوږی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله چې بخښونکی او مهربان دی قدرمنو نن په دې ماحول کې په اورکزۍ پیروسل مسجد ماویه کې زه موجود یم او یقینا چې دلته کې کم نن ماحول جوړ شوی دی دلته یو نوراني ماحول دی دلته کې د دنیا او د آخرت یو رڼا ماحول جوړ شوی دی او خدای پاک دې زموږ دغه ماحول دغسې برقرار وساتي نن په دې مسجد کې دیارلس حافظ القرآن ته د حفظ تاج په سر کړی شولو او په دې وخت کې زموږ سره مولانا صاحب موجود دی د ټول اول اورکزۍ نیوز په بنا د ستړي مشي وایو او بیا نن په ماحول باندې د خپل نظر غواړو جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا نننې کوم ماحول دی د اورکزۍ په ځمکه باندې عظمت قرآن کانفرنس ہو دا مدرسہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفتی کفایت اللہ صاحب زیر نگرانی چلے گی دے کانفرنس کے دوران کې تاسو کتل دیارلس د قرآن مجید حافظان هغه تیار شول په خپلو سینو کې د قرآن مجید عظیم دولت محفوظ کړ دا د قرآن مجید یو عظیمه معجزه ده چې 1400 کاله 1450 سال بعد هم د قرآن مجید مطلب دا معجزه ده چې هغه په سینو کې محفوظ ده د کائنات په ګوټ ګوټ کې هغه محفوظ دی د هغې تعلیمات موجود دي د هغې محافظین علما موجود دي او انشاءالله العزیز څنګه چې بیان کې هم تاسو اورېدله چې د آخري کتاب دی او تر اخره پورې به انشاءالله د دې انقلابي اثرات موجود وي د دې د اثراتو نه به خلک مستفید کیږي انشاءالله العزیز مونږ هم د دې خبرې عزم کوو دې سره سره تاسو دا مو اورېده د اورکزۍ په ځمکه باندې به یو خبره زه لازمي وګڼم چې دا یو پوره من ماحول دی د قرآن مجید مطلب مدارس چلیږي په دې کې مراکز چلیږي مساجد دي پکې آباد دي او پوره من ماحول کې مطلب دا خلک د قرآن تعلیمونه ورکوي د سره سره اورکزۍ ځمکې حوالې سره به مو دا دعایي کلمات هم ووایو چې الله رب العالمین دې د ځمکې ته مزید امن نصیب کړي الله دې مطلب دا چې استحکام نصیب کړي او ورسره ورسره د کل پاکستان دپاره به مو دعا کوو چې الله رب العالمین دې زمونږ د خوږ ملک پاکستان مزید مستحکم کړي د دې چې کوم د امن د استحکام دشمنان دي کومې منصوبې جوړوي سازشونه کوي الله دې د هغې منصوبې سازشونه مکمل ناکام او نامراد پاتې کړي او الله تعالی دې د دین د مراکز مساجد مدارس او د دې چې کوم محافظین دي کوم خدام دي الله رب العالمین دې د دې مزید مدد او نصرت فرمایي وما علینا الا البلاغ